دا یو صحابي دی چې دا غنوم حضرت قبیصه بن مخارق رضی الله تعالی عنه دی فرمایي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوم او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ما ارشاد فرمایلو چې یا رسول الله زما عمر چې دی نو هغه ډیر شوی دی، زما د بدن اډوکی چې دی هغه کمزوري شوی دی. مطلب دا دی چې زه بوډا شوی یم او ستاسو په خدمت کې د دې وجې نه حاضر شوی یم چې تاسو ماته هغه سره کوي چې ماته فایده راکړي او ماته نفع راکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایلو چې ای قبیصه، تو چې په لار باندې په کم کاڼي باندې تیر شوی یې، تو په کم ونه باندې تیر شوی یې، یا تو په یو ټیلی باندې تیر شوی، نو هغوی ستا دپاره چې دی د مغفرت چې دی نو د الله تعالی نه دعاګانې غوښتې دي. او بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایل چې تو د سحر مانځه نه پس 3 پیرې دا وایا سبحان الله العظیم وبحمده، یعنی د هر سحر مانځه نه پس د دې کلمې ذکر کوا سبحان الله العظیم وبحمده. نو د دې د برکت به پتا باندې 3 غټي بیماری چې دی هغه ناراضي. هغه 3 بیماری پاغي کې یو د اړونوالي انداپن چې پتا باندې با اړونوالي ناراضي. دویمه چې کومه لویه بیماری ده چې پاغي کې اکثر خلک مبتلا کیږي هغه فالج دی چې د دې کلمې په ویلو سره پتا باندې با فالج اٹیک نه کوي. او دریم ستا په جسم باندې به د کوړاپن یعنی ستا په جسم باندې به دانې نه راخیږي، ستا په جسم باندې به داسې بدنما داغونه وغیره چې د هغه ناراضي. نو غرض رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صحابي حضرت قبیصه بن مخارق رضی الله تعالی عنه ته دا کلمه خودله چې د هر سحر مانځه نه پس 3 پیرې چې دی دا کلمه وایا، نو پتا باندې به دا 3 غټي بیماری چې پاغي کې آنداپن، کوړاپن او د فالج دا بیماری چې دی هغه اثر نه کوي او ستا ته به څه نقصان نه رسي.